على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی قابل قدر و احترام خوگ استاذ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالمستعان سے دا ضلع چارسدی دا ضلعی امیر دا تحصیل تنگی تمام ذمہ داران او داغی چکم دا تحصیل امیر دے مولانا جمال الدین سے دا جماعت اسلامی ارکانو ذمہ دارانو او پدې محفل او مجلس کې د ډاکټر صاحب د فیملی او د خاندان رونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نظم د طرفه خواهش داده چې ما د کوم آیت حصہ ویلی دا چې په دې آیت باندې د قران او د سنت پرانا کې څه خبرې وکړو. محترم رونو دا یو جامع آیت دی. کزا د دین یو مسلم راو باسم نو یو شل مسلې ما په دې لار په سوچ کو دا پکې موجود دي. یو مسله پکې بل فرض دا چې آغاز د رسول الله د سیرت نه کړی دی نو هغه پکې بیانول دي او ورپسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه د صحابه تذکره ده چې رسول الله او هغه کسان چې داغه سره ایمان راوړل او بیا د صحابه صفات پکې دي چې الله تعالی فرمایي دا یو صفت ده چې دیو د کفر او د کافر په مقابله کې سخت دي لیکن د ایمان او د اسلام او د اهل اسلام په مقابله کې به انتها نرم دي. د دیو ذاتی عمل ده چې تدی ته ګوري نو دا به ته یا د رکوع یا د سجدي یا د قیام په حالت کې بداتا ته ښکاریږي او تاسو به ملاويږي. او دا هغه خلق دی چې د دیو په چهرو د دیو په مخونو کې د ایمان او د اسلام چې کومې نښې او علامې دي هغه پکې ښکاره دي او هغه پکې تویني تا ته به ښکاریږي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او بیا الله وی دا صفات د اهل ایمان او د اصحاب رسول دا په تورات کې امو او په انجیل کې امو. بیا ورپسې الله د دې مثال ذکر کوي د هغه دانی چې مونږه زمکې ته واچو او دا غینه یو تیغ راوخیږي چې هغه کمزوري او بیا هغه تیغ چې دین او هغه د هوا او د اوبو په ذریعہ باندې مضبوط شي او دا غینه یو طاقتوره ونه جوړ شي. دا ما صرف اشاره کوله چې په دې آیت کې الله تعالی کمی خبرې ذکر کړې دي نو هغه دادي زمون مقصود او غرض د دینه هغه یو ټکی راغستل دي. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه چې راجم شوي وو نو د دې د راجم کېدلو غرض او مقصد یا سبب سعودیو په څه شي راجم شوي او دویم هغه څه سيزو چې داغي پزلونو کې د یو بل سره بے پناه محبت چولیو. زمارونو
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ په صحابو کې مشهور صحابي دی زما استاد ناست دی دا خبرې دي چې ما ته دره ښودلې دي ما څه ير کړي دي او څه یاد دي خو دې وایي که چېرته ته د ځان دپاره په معاشره کې او په زندګۍ کې آیډیل نمونه مقتدا یا رهبر او رهنما د هغې انتخاب کې د ځان دپاره یو آیډیل او نمونه هغه غوره کې نو وایي په دې ژوندو انسانانو باندې بروسه مه کوه د هغه الفاظ په عربۍ کې داسې دي من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات که څوک په چا پسې تلل کوي او په چا پسې روانېدل کوي نو په حق چا پسې روان شه او د حق چا اقتدا وکړه چې هغه په دې دنیا کې نشته ژوندي انسانان ولي وایي ځکه فإن الحي لا تؤمن علیه الفتن په دې ژوندو انسانانو باندې ادبار نشي کېدی تاسو به لیدلي چې هغه خلک چې هغې به مشري کوله هغه چې دی نو هغه د هغه تحریک نه تلي د هغه ډلې نه تلي د هغې په دشمنیو په مقابله کې ولاړي ډېر خلک چې د هغې په معاشره کې یو ډېر لوړ مقامي خو کله داسې وشي چې هغه د ټولو نه لاندې درجې ته راکوز شي په معاشره کې په زندګۍ کې د هغې مثالونه شته دی او بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مونږ ته وایي دا مړه انسانان څوک دي وایي اولئک اصحاب محمد دا د نبی علیہ السلام ملګري دي او بیا وایي د نبی علیہ السلام تربیت قرآن او سنت د صحابو په زندګۍ کې درې نمایه صفات سودای پیدا کړي دي چې خو په یو انسان کې د 1000 نه زیات صفتونه سړی حسابولی شي پار بنده کې څه ښه څه بد خو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي په صحابو کې لوی لوی صفات چې وو نو دا درې وو نو یو صفت په هغې کې دا وایي دا د رسول الله صحابه چې وو نو ابرها قلوبا د یو د زړونو په اعتبار سره دا ډېر زیات نیکان خلک د دیو باطن دا د ظاهر نه ډېر زیات مختلف و که تا به د لرې نه یو صحابي لیدو تا به ویل دا یو معمولي غوندې انسان دی خو چې کله به ستا سره د هغه واسطه راله تعلق به یې د سره راغی ګاوڼ به یې د سره راغی رشته به یې د سره راله نو چې ته به هغه ته نږدې کېدې ستا به د هغه سره محبت سوا کېدو تا ته به په دغه صحابي رسول کې کمالات ښکاره کېدل او زمونږ عالمیه دا دی زما وروڼو چې تاسو د ظاهر نه ما ته ګورئ یا زما دې خبرو ته ګورئ تاسو به وایي دا خو به ډېر صالحه سړی خو چې کله هم ستاسو زما سره رشته ګاوڼ معاملات راله نو تاسو به زما نوم چېرته نالئ دا زمونږ د دې زمانې د مسلمانانو عالمیه ده چې ته د لرې نه هغه ګورې په سوشل میډیا هغه ګورې د هغه تقریر اورې ته به وایې دا به ډېر زیات صالحه سړی او دا زه نه یم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1450 سال مخکې دا خبره کړله چې یو سړی به داسې چې هغه به په امانتدارۍ کې ضرب المثل د خلکو دپاره خو چې ته د هغه سره امانت کېدې رسول الله فرمایي دی به د ټولو نه زیات خایني او امانت نه مراد دا روپۍ ښودل نه دي دا ډیوټۍ حواله کول دي دا ذمهدارۍ دي دا چاته یو شعبه سپارل دي چاله د یو شي ذمهداري حواله کول دي نو چې کله ته هغه استاذ کې ته هغه سپایي کې ته هغه د یو ادارې مشر کې تا ته به د هغه پته ولګي چې دی په خپله ډیوټۍ او په ذمهدارۍ کې څومره مخلص دی او بیا نبي علیه السلام وایي د دغه خلکو د زړونو د ایمان مثال دا به د هغه زخم وي چې هغه د سکروټې او د سوځېدلو د وجې نه په اندام باندې راشي چې هغه پړسېدلی او هغه ښکاره ښکارېږي خو چې کله ته هغه راکولاو کړي نو د هغې په منځ کې هېڅ څه شی نه وي نبي علیه السلام وایي لکه ته چې سکور او سکروټه راواخلې او د چا په اندام باندې ولګي او د هغې د وجې نه د هغه په وجود باندې پوڼاکې یا تڼاکې راشي ما تاسو ته دا خبره کول چې الله وایي د رسول الله صحابه چې دی د دیو یو نمایه صفت هغه دا دی چې دیو په خپلو کې بې حده په یو بل باندې ترس کوونکي
خوږېدونکي خلک دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی وایي او دا مرفوع حدیث دی چې د صحابه یو صفت دا دی چې دا د باطن په اعتبار سره د زړه په اعتبار سره دا ډېر صالح خلک دی. زه تاسو ته یو مثال ویم چې تاسو په ذهن کې دا خبره کینی. تاسو د دین اندازه ولګوئ که چرته تاسو ما ته راولګئ او د یو علاقې مشري ناظمي گورنري یا امپیتوبه و امینیتوبه ولکئ زما به د ټولو نه اولنۍ کوشش دی چې زه خپل معیشت خپل ځان خپل مستقبل خپل رشتہ دار هغه ټول په عہدو باندې ولګو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. ابن حجر دا سیر اعلام النبلاء کی امام زهبی دا اولنۍ جلد ټولې د ابو عبیده ابن جراح په زندګۍ باندې لیکل دی. هغه وایي چې د کله د شام دا موجوده شام نه اوس پکې 15 حکومتونه او 15 وطنونه پکې دي. دا شام یو علاقه وا. په دې باندې عمر رضی الله تعالی خالد ابن ولید معزول کو ابو عبیده ابن جراح د دې ذمہ دار جوړ کو. کال څه زمانه تیر شو عمر رضی الله تعالی د مدینې نه شام ته لاړو چې دا شام کم امیر او گورنر دی داغه حالات معلوم کی. چې کله لاړو مرګري راغون شو ویل زما رور ابو عبیده څه شو ویل وس براش. چې کله هغه راغی نو دا چې په کم اسبانی یا په اوخ باندې سورو پاغه باندې پملا باندې څه کپڑا یا څه کته دا بنو پرته شاتوره وته مونږ وایو په دې اسبانی راغی. چې کله راکوت شو عام د عام خلکو چې کم لباس و دای په تن باندې عمر رضی الله تعالی سره څه خبري وکړي حالات څنګه دي اصحاب رسول ژوند دیو داغي څنګه زندگی دا پتوی راځي داغي څه حالات دي. دا شام بارډر چې وونو دا د روم داغه حکومت سره لګیدل او داغي سره تعلقات څنګه دي. خیر خیریت دی چې سټیم وشو عمر رضی الله تعالی او ویل زما اراده دا چې زلال شم استاد اوسیدلو کم زید استا کور دی د گورنر زدا وینم. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی او ویلا ویل زما سره مزه. عمر رضی الله تعالی ولی ویل زکه عمر کته زما سره لاړی نو ستاسر علی عینیک په ما باندې دا سترګې بخپل نه جوړ کې مزه را سره. خو چې د کله اصرار وکړو او دوانه لاړه نو دا وخت د گورنر چې هغه په هغه صحابو کې د زمارون وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې د لسو صحابو د جنتی توب اعلان کړو چې هغه ته عشره مبشره وای. دا پاغي کې یو دی. نبی علیہ السلام اغله دا لقب او دا ټایټل ورکړوي چې په هر امت کې امت د رسول الله نه شروع دی او د اسرافیل په شپېلې باندې به ختميږي. په هر امت کې یو امانتدار سړی او زما په امت کې چې دی امانتدار سړی چې دی نو دا ابو عبیده ابن جراح دی. دا هغه سړی دی چې عمر رضی الله تعالی یو ځلی ویل ارمان وکي نو مختلفو خلکو هغه خپل ارمانونه او خواهشات پیش کړه ویل کاش چې زما سره د ابو عبیده او د معاذ ابن جبل غوندي خلک وي. ځکه چې هر کار د دنیا او د آخرت چې کیږي دا په هغه رجالو باندې کیږي چې هغه د کار رجالي د کار افراد دا چې د الله درکه. قرآن څه وایي تاسو ټول اهل علم یې. قرآن وایي هو الذي ایدک بنصره وبالمؤمنین. خپل پیغمبر ته الله وایي ما زه رب یم چې ما د خپل پیغمبر تایید ما وکړو په مؤمنانو باندې مې وکړو. بیا قرآن څه وایي الله وایي ما باندې د گواهی ضرورت راغی خلق ویل ته رب یې کنی نو الله ویل شهید الله زه په دې باندې گواه یم انه لا اله الا هو چې زمانه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته. انسانانو ویل مونږ دې نه منو ستا گواهی. الله ویل والملائکه الله وی پرشتي په دې باندې گواه دي. او په دریم نمبر الله ویلې و اولو العلم قائما بالقسط. انسانان پوهان او ماهرین د علم دا په دې باندې گواه دي. نو چې کله لاړ د گورنر کورې ولیدو نو دا سپرو لکه مونږ چې دی اجرو کې بار ځان لا د ناستي د پاره یو صاحبان جوړو دا د کجورو دا څنګهونه جوړ شوی یو ځای او دا مشران شیخ صاحب دلی دا مشران پیجنی د دې ګړو بيزو د دې وجغلو نه یو تولای او د پوم په شکل باندې یو شی جوړیږي په عربی کې وته لبید وای مونږ ته لمسه وایو. نو یو لمسه او داغي چې کم بالغو
نو هغه لیف د کجورو چې د دینه کم مالچو وتلا دا داغیو داغه اساسه چې وا نو دا یو توره وا یو د قران مصحف لیکل شو او کسرات خبزین وچ ډوړی وا عمر رضی الله تعالی چې کله دا ولیدا نو عمر رضی الله تعالی په جړا شو او بیا ابو عبیده دا ویلې ویل غیرتنا الدنيا كلنا الا انت یا ابا عبیده دنیا مونږ بدل کړو لیکن ته دنیا بدل نکړې حالانکه د عمر خپل دا ژوندۍ وای چې وای زما تنخواه دا د دیاړي مار نه سیوا نشي زما په آمدن کې چې کوم وړه د موټي نه سیوا کیږي نو هغه واپس بیت المال ته ما دا تاسو ته یو مثال ویلو د سینه دا چې زدي سیم او تاسو نه زخپله زما په دې ځل کې د دنیا دومره محبت ده چې دې د دنیا محبت دې زمانه هر یو شی د الله بندگی علم تقوا پرهیزګاری رښتې للهیت دای زمونږ نستلې مونږ په هغه زمانه کې یو چې نبی رسول الله په خوا مونږ ته ویلي وي چې زما دي قسمی که زه په غریبۍ او په فقر په تاسو باندې یریږم چې تاسو به د ولګي نه مړ شئ زه په تاسو یریږم دنیا به په تاسو باندې داسې پراخه شي او داسې به خوږه شي لکه څنګه چې په بني اسرائیلو باندې پراخه شوې وه او تاسو به په دې کې داسې مینه او محبت پیدا کړئ چې لکه څنګه چې بني اسرائیلو پیدا کړې وه زه نن هم زما په دیر کې د فهم قرآن کلاسونو زما دي ملګرو مفتي جاوید اقبال صافي دي علماو ته پته ده زنن سهار د دیر نه روان شوم خو ما امیر صاحب ټیم ورکړو او زه دلته رالم دا کله کله زه د شپې راځم زه د سواد دیر ته چرته لاړ شم نو څلی دسمبر او د جنوري میاشتې په دې بازارونو زه راځم دا سپي مودی یو سپینګیری بابا شپې ته کلن او یا کلن د هغه سره چېرته دوه ملیز ټوپکي او هغه ځان نه یو غټ څادر او کمبل تاو کړی اکثر ما سره ملګري را سره یې زاغې ته ویمه زه یم یقین دې ته وایي د دې بابا دا یقین دی چې میاشت پوره شوه نو ماله به 1.5 روپۍ راکوي نو دا یخني دا د بوډاتوب د پنډو هغه درد دا تمام څیزونه د هیر کړي او دا جنت او دا آخرت دا مونږ وایو خو زمونږ یقین ته نه د پریوتی نو مونږ په قالین باندې د پاسه د پکی د لاندې په کمره کې دننه باتروم مونږ په هغې کې اودس نشو کولی 2 رکعته مونږ نشو کولی الله ته ودرېدی نشو ځکه په مونږ خوب غالب دی زمونږ په ملا درد دی زمونږ پنډۍ خوږېږي نو زه ملګرو ته یم دا د یقین مثال دی ما تاسو ته دا خبره کوله چې د رسول الله د صحابه یو صفت هغه د هغې د زړونو پاکوالی و د څه نه د دنیا محبت پکې نه و او که ما تاسو ته ویلې مونږ څوک هم دا دعوه کوو نو دا به د دې ژبې د حده پورې دنیا دومره خوږه ده چې رسول الله فرمایي ان الدنیا حلوة خضرة دا خوږه هم ده او دا د انسان نظر دا حیرت کوي لکه ته چې مري ته لاړ شي کومراډ ته لاړ شي کالام ته یورپ ته لاړ شي او د هغې هغه مرغوزاري او هغه چمنونه او هغه دشتې ته ویني د هغو د مالونو هغه څوربوالی ویني د هغو هغه غوړي او ماسته ویني او تا ایسته حیران کړي چې زما ربه دا دیوله تا څه ورکړي نو دقه شانې دا دنیا رسول الله وایي دا شنه ده او دا خوږه ده او نبی علیه السلام فرمایي الله تاسو په دې کې په یو بل پسې رالیږي تاسو د یو بل خلیفګانې الله ګوري چې تاسو څه کوئ مونږ ته وایي ای زما امته ای د الله مخلوقه فتقوا الدنیا د دې دنیا محبتو دا د زړه نه وباسه عیسی علیه السلام چې اسمان ته خطو کله د هغه خاص چند ملګري شیخ صاحب ناست دی هغو ته چې کم آخري وصیت کاوه نو یو وصیت پکې دا وی ویل اخرجوا من الدنیا قلوبکم د دې دنیا نه خپل زړونه راوباسئ دا بهترین ګاړي دا د نرم او د آسایش نه ډکې کمرې دا بهترین پومونه دا قالینونه دا صوفي دا ټایل او ماربل زما رونو د دې نه زمونږ زړونه نه وځي د دې نه زمونږ زړه صبرېږي نه هغه ویل د دې دنیا نه خپل زړونه راوباسئ قبل ان تخرج منها ابدانکم مخکې د دې نه چې خلک تا په کټ کې والي قبر ته دې ویستي استاد لستا په ګاډي کې ستا په روزګار کې ستا په کار کې پاتې شي شیخ صاحب ناست دی امام مالک په خپل موطا کې وایي د مدینې والو طریقه دا وه چې د هغې عمر به کله 40 کاله ته ورسېد نو هغې به دکانداري زمینداره دا هر څه د دې نه به یې لاس راغونډول ویل دا د الله سره د صلحې د الله سره د ملاقات ته د نزدېکت زمانه ده دا کاروبارونه روزګارونه دا به بچو ته سپارل خبره لږه اوږده شوه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی وایي دویم صفت په دې باندې ډېرې خبرې کېدی شي د زړه په دې پاکۍ د ګناه سره محبت نه او د هغې بلا شی مثالونه موجود دي
دا نوجوانان دي ستاسو لپاره باسي او واقع ویمه د عمر رضی الله تعالی د خلافت زمانه ده لکه زمونږ په دې کلیو کې مونږ ځوانان شو زمونږ د ماشومانې جنکۍ دا ځوانې شي دا خلکو لیدلی نو د هر چا دا خواهش یره د فلاني لور و ما په نکاح اغستې وه خلک وایي ما د دې سره رشته کړې وه نو دقسې یو هلک دی د هغې یو خاندان کې یو ماشومه جنۍ خوښه ده په هغه زمانه کې زنانه چې دی نو دا مسجد نبوي ته تلې مانځله نو دا هلک یو ورځ دوه درې په هغه لار کې ولاړ دی نو دې ماشوم یا دې جنۍ ترې نه تپوس چې ته څوک یې او څه کول غواړئ هغې ورته ویله چې زما خواهش دا دی چې زه ستا سره رشته وکړم په حلاله طریقه باندې هغې ورته ویله زه ستا سره بلکل رشته کول غواړم خو زما یو شرط دی دې هلک ورته ویله تاسو ته د عاشقانو قربانۍ معلومي په هغې خبره نه کېږي ویل که ستا پلار ما ته د مجنون د پلار په شانتې شرط ولګوي لکه د لیلا پلار چې مجنون ته لګولی و په جرګه کې چې که ستا زوی ما له دا غر سورې کې او د اخوا نه دا نیر او دا اوبه راواړئ نو زه به له خپله لور ورکړم ویل ما ته دا شرط منظور دی هغې ورته ویل ته داسې وکړه چې په عمر رضی الله تعالی پسې 40 ورځې د سبایي د سحرې لمونځ وکړه ما یو 2 کلاسه وکړه یو په ساونۍ کې یو په ډوک دره کې نو اکثریت د مشرانو دغه شکایت و چې زمونږ نوجوانان چې دی نو هغه مانځله نه راځي د ساري یا 2 یا 3 دغه دا مشران ولاړي ما هغې ته یو مثال ویلو مال که دا نظریه ده که دا قومي او خاندانی روایات دي مونږ چې ورته کلتور او کلچر وایو که دا چېرته کاروباري رازونه دي دا یاد ساتئ نو که پلار چېرته د کاروبار په کورسۍ ناست و خو زوی او نوسۍ ورسره نه و دا د دې خبرې اعلان دی چې د دې حاجي صاحب مرګ دا کاروبار به ختمیږي که نظریه داسې وایې چې په هغې کې سپینګیري په ګڼ تعداد کې موجود و خو ورپسې وروسته ځوانان او په هغې پسې ماشومان نه و دا د دې نظریې د جنازې اعلان دی نو ما هغې ته ویل که دا 2-3 مشران وفات شي دا د دې خبرې دلیل دی چې دا جوماتونه دې ته به مونږ تالې لګو دا یو بله ضمني خبره وه خو هغه نوجوان ورته ویله ما ته منظوره ده نو چې کله دې 40 ورځې په عمر رضی الله تعالی پسې مونځ وکړو نو دی روان دی او دا نظر چې دی دا سترګې دی په دې ځمکه کې ښکته کړي دي نو چې داسې تېر شو نو هغه جینۍ ورته ویله ویل تا د چا سره څه شرط نه و لګولی نو هغې ورته ویله ویل عمر هغې زما ستا نه یا د مخلوق نه تعلق څه کو هغه یې کټ کو او د خالق سره او د الله د کتاب سره زما تعلق څه کو جوړ کو دا ایمان ډېر مزیدار څیز دی خو داسې خلک هم نه پیدا کېږي چې زمونږ په دې زړونو کې مونږ ته هغه خواږه هغه راوښئي او خپل هم زمونږ هغه ایمان دومره خړ شوی دی چې دا معمولی عبادات او یا څه دا هغه لذت زمونږ په سینو کې نه محسوسوي او ګناه کې خو لذت دی دویم زمانونو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی وایي د صحابو نمایه صفت چې دی نو هغه دا و د زړونو د پاکۍ نه وروسته هغه وایي واعمقها علما د صحابو علم چې و دا ډېر زیات جوړ و علم نه دی تقریر ته وایي چې زه تاسو ته کوم او نه دا معلوماتو ته وایي چې تا ته په فیزکس او په کیمسټري یا په بایو کې تا ته ډېر معلومات دي یا ته ډاکټر یې په میډیکل کې تا ته ډېر تحقیق دی یا ته د معدنیاتو ماهر یې ته قسمه علم چې دی نو دا په اصل کې الله پیژندل او د الله صفات پیژندل د الله یره د خدای یری ته وایي او په دې صحابو کې د الله دومره یره موجوده وه چې وایي ته به جومات ته رالي وایي دا صحابه کرام به داسې ناست و تا به ویل چې دیو مرغان د دیو په سرونو باندې ناست دي په داسې حالت کې به رسول الله د دجال حدیث چې کله بیانو شیخ صاحب مونږ ته په بخاري کې ویلی دی تاسو ورته اورېدلی نبی علیہ السلام د سحرې دا حدیث بیان کو او چې کله رسول الله د ماسخوتنې مسجد نبوي ته راغی نو د تمامو صحابو رنګونه زیړ شوي شونډې سوي او په هغې باندې انتهایي د غم او د خفګان آثار و نو نبی علیہ السلام هغې ته ویل تاسو مه خفه کېږئ که په دې زمانه کې دی راغی نو زه د هغې دپاره کافي یم او که زمانه وروسته راغی نو الله به د هر مؤمن نه کافي شي او بیا یې ویل تاسو مه خفه کېږئ یاجوج ماجوج به دومره ډېري چې هغه به ستاسو یو په زره باندې وي نو هغې تپوس کړی چې څونه مؤمنان به جنت ته ځي نو رسول الله ورته ویل په زرو کې یو سړی نو صحابه ویل دا به څوک بختور وي نو مونږ خو دا نه شو کېدی نو په صحابو کې د ټولو نه نمایه صفت چې و هغه د خدای نه یره وه او ارمان دی چې دا په مونږ کې را پیدا شوه زه تاسو ته یو مثال ویم د یري او ما ته وګورئ خپله زندګي وګورئ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خلیفه دی دی تنخواه نه لي د دې یو غلام دی هغه تجارت کوي دا شالونه خرڅوي یا قالینونه جانمازونه دا څیزونه دا د هغې ذریعه آمدن دی
یو ځل ده ورته ویل هلکه زه وږی شوی یم او تا سره د خوراک څه نشته ویل کجوري راسه شته دی ویل راوړه شابه هغه کجوري راوړي او د زر زر وخوړې تپوس یې ونه کړو چې کله یې وخوړې نو وروسته یې ویل لکه د کجوري چېرته وي ویل ما د جاهلیت په زمانه کې یو سړي له پال کتلی و او اوس مې هغه سړی ولیدو نو ما ورته ویل شابه هغه زما شکرانه راکړه نو هغه څه چې ته په بوجۍ کې کجوري وي جو لپه دوی را الله کړي ویل زه دا ستا شو ویل ښه ته په ما باندې حرام یا مشتبه مال دی په ما باندې خوړل که دا څه وي تاسو وي تاسو څه وایئ ځئ داسې زمونږ دا ټول رزق چې دی د دې نه ډېر لاندې دی او بیا یې ګوته راواغسته او په خوله کې ورکړه الټه یې کولې کجوري نه راوتې چا وله مشوره ورکړه چې امیرالمؤمنین اوبه وڅښه چې دا معده ډکه شي دا به راوځي نو چې کله هغه الټۍ وکړي الټو سره د سړي سترګې سرې شي حالت یې بدل شي نو چا ورته ویل چې امیرالمؤمنین دا دومره تکلیف ویل والله لو استخرجته بخروج روحي لاخرجته زما دی په الله قسمی دا داسې یره دی چې زما غوندې سړی نه دی دا د هغې په مزغو کې نه راځي دا داسې تقوا دی چې زمونږ غوندې خلک چې دی نو هغه د دې تصور نشي کولی ویل چې زما سا او دا حرام رزق دا زما د معدې نه په یو ځل باندې راوتی نو ما به رایستلی و هغه باندې به الله سلام نه رالیږي او هغه به په پیغمبر پسې به دویمه مرتبه د هغه نه نو ما تاسو دا خبره د دې دپاره وکړه چې کله تا خپل رب وپېژندو د هغې نه وروسته چې دی بیا سړی د الله نه یریږي پلار خلکو ته معلوم یې که نه نو ورته پته وي چې که لیټ راځي هغه قاریږي په پیسو څونه چې تی غواړې قاریږي په څونه نه عام چاته دا پته نه او خبره اوږدېږي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی وایي د نبی علیه السلام په صحابو کې یو بنیادی صفت چې قرآن او سنت پیدا کړی نو زما رونو هغه دا وی چې واقلها تکلفا د هغو زندګي دا سیده ساده وه زمونږ د مال د حلال مال د هغې زیاتره حصه چې ده نو هغه زمونږ نه په رواجونو کې لاړه لکه مونږ د چا سره خیخي کوو یا د هغه نه لورالو یا وله لور ورکوو یا ورندار کوو چا سره رشته کوو نو مونږ د هغې دپاره څه نه کوو پټي پسې خرڅوو خو که چېرته همدغه خبره زمونږ د آخرت دپاره شي نو بیا مونږه 10 روپۍ زه کله ملګرو ته خاندم مونږ چې کینو نو یا الله کورونه راکړي خو چې کله الله له ورکو نو بیا یو زوړ 10 روپیز ګورو هغه الله له ورکو نو غواړو کروړونه ورکو څه 10 روپۍ نو مونږ چې څونه مال په یارانو باندې خرج کوو مونږ چې څومره مال دا په فضولیاتو کې په دې خرج کوو د صحابو په باره کې ته دا تصور مه کوه او بلا شي مثالونه دي تاسو ته یاد دي زه دو درې تاسو ته اشاره کوم چې صحابي رسول راغی او میلمه نبی علیہ السلام چې دی نو هغه د یو کس سره ولېږو چې د هغه دومره بېوسي وی چې د هغه کره د یو کس خوراک و یا د هغه د بچو هغه بچي په دوکه وده کوي او خپله ډیوه وجني الله د هغې په باره کې وحي رالیږي ابوذر غفاري رضی الله تعالی د اسلام اوږده واقعه ده تاسو ته علماو نه اورېدله خو علي رضی الله تعالی وایي دی راغې مشکې په شاو د اوبو او وایي په مسجد نبوي کې نه د چا نه تپوس کو او وایي غلی ناست وای چې کله زه کور ته روان شو په ما پسې راغی ما بوتلو مهمان نوازي مې وله ورکړه په سبا بیا راغی مسجد ته بیا مې بوتلو په درېیمه ورځ مې دې تپوس وکړو چې ته څوک یې او څه دې غرض دی ویل زه راغلی یم چې په دې مکه کې یو سړي د ایمان دعوه کړي د هغه سړی معلوموم مخکې رور را لېږلی و خو ټیم نشته دی چې د هغې تفصیل بیان کوه نو هغه ته یې ویله زه مې سوړ نه شو په خپله ځمه نو علي رضی الله تعالی وایي ما ورته ویله چې زه د رسول الله له بوزم خو که زما قوم ولیدي نو ژوندی دې نه پرېږدي نو زه به لرې روان یم او ته به په ما پسې راځې خو که چېرته یې ته چا ولیدې یا ستا نه تپوس وکړو نو زه به تشه او دسماتې ته کښېنم ته به زما نه واوړې نو دی بیا راغی او چې کله ایمان یې راوړو رسول الله ورته قوم له لاړ شي واپس چې کله راشي نو زه به تا پسې جواب کوم ویل یا رسول الله ستا خوښه نه ده چې د ایمان او د اسلام د دې اعلان وکړم نبی علیه السلام ویل ستا خوښه ده او چې کله اعلان وکړو نو مشرکین مکه دومره واو چې یې پرې راماتې کړې بېهوشه کړو نو په هغه زمانه کې عباس رضی الله تعالی د لا ایمان نه راوړی حضرت عباس ویل دا د بنو غفار سړی دی او تاسو زموږ مجبورۍ معلوم دي چې موږ شام ته تجارت لځو که چېرته سړی مړ کو نو بیا نه د شام غنم خوړی شي او هغه هم ګورې ژوندي پرېږدي نه نو د هغې د وجې نه هغه یې معاف کو بهرحال ما تاسو ته دا ویل چې د رسول الله د صحابو په زندګۍ کې عبدالله بن مسعود وایي دا پکې نمایه صفت و کوم آیت چې ما ویلی دی په دې آیت کې الله وایي د صحابو صفت دا دی چې دوی په خپلو کې په یو بل باندې بېحده مهربانه وو
دا غیر ډېرې زیاتې په تاریخ کې واقع دي. تاسو ویلي د یمامي په جنگ کې د زنکدن په تنده کې یو رالګي بل ورکوي، سړی رالګي خپل یو کوټه یا یو چت بل ته خالی کوي، خپل باغونه او ځمکې د هغې سره څه کوي. خدا علی چې هغه حقیقي ایمان هغه د بنده د زړه ته ورکوز شي. زمونږ په شانې چې هسې روزګاري د دنیا، نو هغې بیا هغه شانې د یو بل سره محبت نه او په یو بل باندې دومره خفه کېدله. زه تاسو ته یو مثال ویم، تاسو په توجه سره واورئ، وخت قابو شوی دی. د بدر غزا وشوه، الله مسلمانانو ته فتح عمر کا او 80 کسان دا پکې قیدیان رااله. په دې قیدیانو کې یو د مصعب ابن عمیر ورور دی، عبید ابن عمیر نومې دی. دا د ملکانو د سردارانو یا تاسو د 400 خلک خانان پیژنئ، دا د خانانو د کورنۍ خلکو. نو یو ورور مصعب د ایمان راوړی دی او د هغه د ایمان یو عجیبه واقعه ده. خو عبید چې دی نو دا د سردار او د خان زوی دی، دا په قیدیانو کې راغی. دیو انصاري صحابي نیولې دی، نو مسجد نبوي ته راوستو، پستن پسې تړي. نو چې کتلې دا خپل رور مصعب ابن عمیر دا راننوت، توره ورسره ده. نو رور چې رور ویني دونه زمانه پس او دی قیدي، نو د پې اواز وکړو. نو چې ورته وکتل چې عبید دی، نو هغه انصاري ته ویله، ویل کلک کلک یې وتړه، ویل مور یې دومره مالداره دی، سمې پیسې ورتې والې. نو دې ورور یې ورته ویل رور دې نه یم؟ ویل نه. ویل رور مې دقه دی دا انصاري چې دا تا تړي. دې ته نظریه وایي، دې ته عقیده وایي، دې ته ایمان وایي چې یو ورور هغه د کفر د طرف راغلی دی او هغه قیدي دی، او بل رور هغه د هغه د سپارش په ځای باندې هغه بل ته وایي ته مې رورې او مضبوط یې وتړه. دا هله کېږي زما وروڼو چې کله د انسان په دې ځای کې کوم ایمان دی، دا سچي، دا حقیقت دی، بیا د یو بل سره محبت پیدا کېږي. صحیح مسلم کې حدیث دی، شیخ صاحب ناست دی، رسول الله وایي چې کله یو بنده د الله تعالی د حکمونو پابند شي، دی د الله خبره مني، ادبناک، نو الله جبرئیل له وغواړي او هغه ته وایي په دې ځمکه کې یو انسان دی، د هغه زما سره مینه ده. الله وایي زما ورسره سره مینه ده. بیا جبرئیل ته وایي ته ورسره مینه شروع کړه. او چې کله هغه اسمانونو ته رالیږي، نو الله ورته وایي ته په اسمانونو کې ملایکو ته اعلان وکړئ چې الله د فلانی بنده سره محبت کوي، ای د اسمان مخلوقه. او په یو مرفوع حدیث کې هم دی او د موسی علیه السلام اثر کې هم دی چې موسی علیه السلام د الله نه تپوس کړو چې الله ستاسو په اسمانونو کې څوک دی؟ الله ویل زما فرشتې دي. ویل ای زما رب څومره دي؟ الله تعالی ورته ویل دا 12 ډلې دي، 12 جماعتونه دي، 12 خاندان دي چې څه اصطلاح ورته ته وایي، په 12 قسمه دي. ویل ای زما رب په یو ډله کې څومره ملائک دي؟ الله تعالی ورته ویل که عدد الرمل، لکه د دنیا د شګو په مقدار دي، دومره ډېرې دي. او سیندانان دا وایي زما وروڼو دا یو خبره واورئ، تاسو تعلیم یافته وایي د اسمان د لاندې چې کمې دنیاګانې دي، دنیاګانې لکه زمونږ دا، وایي چې دا په دې انسانانو باندې تقسیم کی، نو پی پرده دی 3 لاکھ دنیا دا د یو انسان رسیږي. چې دا پاس چې کمې دي او دومره غټي غټي دي که نه، چې یو پکې ده لکه دا فلوټ او تاسو والی، نو چې زمونږ دا دنیا غوندې 4 کروڑه دنیا یا دا را اخلي او بیا یې پکې ږدي، دا پکې ځایږي 12 کروڑ غوندې غټه. نو چې الله تعالی په دې کې یو فرشته دې له ذمہوارۍ ورکړي، حالانکې په اربونو به، نو الله تعالی ورته ویل ملائک څومره دي؟ ویل څومره چې د دنیا دا شګې دي. نو الله دغه فرشتو ته وایي د دې بنده سره محبت شروع کوي. او یو اثر کې راځي، وایي الله چې آدم علیه السلام جوړاوه نو دا 132 فوټ لوړ و، 130-132 زمونږ عمره نه و، 15 فوټه غټو، لکه یو پوره غټه کوټه، د هغې په مقدار باندې دغه پلانوالی و. نو ملائکو به تپوس کو ځکه هغه زمونږ په شانتي نه دي. نو ویل یې زما ربه دا څه ته وایي، دا څه ته وایي، دې باندې به څه کوي؟ نو چې کله پکې الله زړه کېښودو، نو الله ورته ویل دا هر څه د ده دپاره دي، خو وایي هذا لی، دا زړه نه دی، زړه دا مې ځان له پیدا کړو. لکه مونږ یو ځای کې مدرسه جوړو، ځان له پکې دفتر جوړو، کاروبار کوو، کارخانه جوړو، ځان له پکې آفیس جوړو، مارکیټ جوړو، په هغې کې ځان له یو کمره خاص کوو. مونږ کله کله سړی وله ګپ له راځي، نو بیا الله تعالی ګیله راولېږل، ویل دغه زړه چې هغه زما ځای و، فجعلت مأوى للشیاطین. بهرحال وروڼو ما ډېرې خبرې راکولاو کړې وې، څه به واپس سر ته ورسي، څه به دغسې پاتې شي. دا خبرې مې تاسو ته کولې چې د یو بل سره محبت څنګه پیدا کیږي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي ثم یجعل له القبول فی الارض،
بیا دا بنده په دې ځمکه کې الله دته د قبولیت دروازه کولاو کی که موږ نه څوک تپوس وکړي چې دا حضرت عمر چې ونو دا ستاسو خپلو موږ به وایو نه تاسو له څه روپۍ پیسې درکړې وي موږ به وایو نه یا په دې عامو علماو کې د ابو حنیفه د شافعي د احمد د مالک رحمهم الله یا د امام بخاري د ابن تیمیه د مولانا مودودي د قاسم نانوتوي مونږ د دې سره جګړه کوو د خلکو سره د دې په سر باندې دا که محبت دی چې الله زموږ په زړونو کې ایښودی دی ورنه دا زموږ د ژبې نه دي زموږ د قوم نه دي زموږ سره څه ښېګړه نه ده کړې خو دا زړونو کې دا محبت د الله تعالی اچوي نو دا عله چې زموږ د خپل رب سره تعلق شي او بیا زما ورونو تاسو چې کله د محبت اسباب لټوئ نو په هغې کې به تا ته معلوم شي چې د انسان فطرت دا دی که دا مسلمان نم دی خو د ده د رښتیاو سره محبتي نو که ته پټکې دي مولې او ګیره دي د دروغ وې نو د دې مسلمانانو به ستا سره محبت نه او دا د انسان فطرت دی قطع لحاظ د مذهب نه چې د ده د امانتدارۍ سره محبت دی که دا کافر امانتدار که مسلماني نو چې په تا کې نه وي ستا سره به د خلکو څه نفرت او دا د انسان څه دی دا د هغې فطرت دی چې دا د ادب سره د ده څه محبت نو چې کله په تا کې ادب نه وي که ته ملا بې ادبه یې او که ته امیر بې ادبه یې او که ته بچی بې ادبه یې تا سره به د پلار دا هغه اسباب دي اوس نه بیانېږي بیا چېرته صحیح یا څوک بل مولانا به بیان کړي شیخ صاحب هم ناسو د خپل استاد مخې ته خبرې کول ډېر مشکلي وخت هم غالبا پوره شوی دی ما یو آیت ویلی الله فرمایي محمد رسول الله محمد دا د الله رسول دی چې کله دا مبتدا خبر شي او هغه کسان چې د رسول الله سره ایمان یې راوړی الله وایي د دې صفت دا دی چې دا د باطل په مقابله کې ډېر زیات سخت دي عمر رضی الله تعالی عنه د خیبر نه یهودیان لېږله یو یهودي ورته ویل سردارو ویل عمره ته د محمد نه ښه سړی چې هغې موږ د مدینې نه راولېږلو د بنو قینوقا سردارو په خیبر کې کېنولو ویل غلی شه د الله دشمنه رسول الله چې تا ته دا خبره کول زه موجودم چې نن ما دلته کېنولې یو ورځ به راځي چې د هغه غره په لمن باندې ته به په خړه اوښه باندې سورې او ته به په دقه ځای باندې واوړې حضرت عمر کې کمال دا وی چې نبی علیه السلام څومره پیشنګویانې کړې وي نو هغې به ویل دا به زه پوره کومه مرد آهنګ و آهنګ باهمته انسانو هغه چې نبی علیه السلام ویلي وی چې د کسرا بنګړي چې دی دا به سراقه ابن مالک ته اچولی کېږي دا د هغه زمانې خبره او تاسو تفهیم القرآن وګورئ چې رسول الله د خطرې د وجې نه د یرې د وجې نه مکه پرېښوده صحابو باندې په هغې باندې انبیاو کې دغه یره نه خو ملګرو ته تکلیفونه خو نبي علیه السلام پیشنګویي دا کولی چې روم او ایران به فتح کېږي او د هغې د باچهانو تاج او بنګړي به تاسو ته حضرت عمر ویل دا به زه پوره کوم او د هغې پوره کړې وه او چې کله مدینې ته د هغه بنګړي راله نو په ځای د خوشحالۍ باندې داسې صحابي نه و چې د هغه په سترګو کې ژړا نه وه بهرحال الله وایي د هغه ملګري دا به د باطل په مقابله کې سخت دي د حق او د حق د ملګرو په مقابله کې به بېحده څه نرم او اقبال چې هغه تاسو ته کوم شعر ویلی دی چې کله د حق معرکۍ نو دا د ریخم نه هم زیات نرم دی خو چې کله د باطل سره مقابله نو بیا دا د اوسپنې او د پولاد نه هم سخت دی او الله وایي د دې نښه دا دی چې دا الله ته په رکوع په سجده باندې الله ته سجدې کوونکي او یو دوه حدیثونه مې وړې وړې حصې ویلې وي رسول الله وایي څوک چې مینه د چا سره د الله دپاره وکړي او څوک یې د الله دپاره بدې شي چا له یو څیز ورکوي د الله دپاره او چا نه یو شی منع کوي د الله دپاره دا مؤمن دی ځکه ستا معیار ستا ضمیر چې دی نو هغه د الله د رضا مطابق شو اوس ته د چا سره ورانه دا د خواهش په وجه نه کې او د چا سره دوستي د خواهش او د دنیا په وجه نه کې چا له څه ورکول دا د خواهش په بنا باندې نه دي او د چا نه څه منع کول دا د خواهش په بنا باندې نه دي او نبی علیه السلام وایي اووه قسمه خلک په احادیثو کې یو قسمه دي خو په یو کې دا اووه دي دا به د قیامت په ورځ باندې دقسې په پرڼ باندې ناسي لکه زموږ چې دا کم مشران دي په سټیج باندې به ناسي دې ته ویلی کېږي د الله د عرش صاحب پی هلته به د نور منبرونو کرسۍ ناشنا صوفي به لګېدلي په هغې کې چې دی نو دوه هغه کسان دی چې ورجلان تحابا فی الله د دې مینه او محبت په دې کې څه کاروباري لیندین نشته رشته نشته څه د پټو لیندین نشته څه پراپرټي نشته اجتماع علیه وتفرق علیه د الله دپاره راجمع کېږي د الله دپاره د یو بل نه څه کېږي جدا کېږي وروڼو ما څه خبرې وکړې اگر چې ما تاسو ته ویل شیخ صاحب ناست دی د هغو په مخ کې خامخا انسان باندې روب راځي په خپل استاد په مخ کې که په دې کې د خیر خبرې وي
الله دې په مال او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي که د شر د بې علمۍ د جهالت خبرې پکې وي زما د خولې نه د تادۍ د وجې نه وتي الله دې ما او تاسو د هغې د وبال نه وساتي زه یقیني خبره تاسو ته کوم چې ډېره زیاته ما ته خوشحالي محسوسه شوه خوشحاله شوم چې د امیر صاحب او د دې ملګرو په وجه باندې ستاسو سره ملاقات وشو څه خبرې وشوې مونږ دا علاقه ولیده ځکه زمونږ انسانیت هم یو دی د هغې نه وروسته چې دی نو بیا مسلماني هم یوه ده او د هغې نه وروسته دریمه کې مونږ د یو نظریو د یو تحریک خلک یو دا زمونږ یو کور دی نو چې کم از کم په غم کې په ښادۍ کې مونږ د یو بل نه خبر یو د یو بل تپوس کو بیمار پرسۍ کې ځو دا مونږ نه الله ورسول مطالبه کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين